نو رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له یو شان ورکړو، یو مقام او یو مرتبه رب العالمین ورکړو د دواړو جهانو سردار. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې ډیر تکالیف د دین د پاره راغلی و، ډیر مشقتونه برداشت کړي. لکه د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سفر چې د هغه سفر د طائف دی، امام الانبیاء مختلفی سفری کړي. نو یو سفر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه د طائف سفر دی، چې د مکی نه روان شو سهاری اونموندله او خلق اوویستو، نو په طرف د طائف باندې روان شو. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملګری او په دې سفر کې او د طائف په سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان شو. چې کله د طائف سفر له نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورغه، نو درې سربراهانو د طائف د قوم او د قبیلی مشران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وغوښتل هغې سره خبرې کړي. چې کله مشر خبرې ته تیار شي، نو کشرانی بیا خبرې ته تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دریو سردارانو سره خبرې کړي او د هغې جوابونه څه دي. یو سردار ورته وایي وی الله تبارک و تعالی جستانا علاوه بل څوک نه مونده چې ته پیغمبر را لیږلی. نبی علیہ السلام ته مخامخ لګیا دی. یو ورته وی زستا اډو د خپلو خبرو قابل نه ګڼم چې تا سره خبرې وکړم، تا سره خبرې م نه کو. ولې که ته په حق پیغمبر او زه د سره خبرې وکم، نو خو نقصان دی ماته. اکنه په حق پیغمبر نه، نو ستا بیا تمسخر پکار دی، بیزتی دی پکار ده. هغې دریو سردارانو خپلو کشرانو ته وی راځئ پې تمسخرې وکئ، مسخرې وکئ، سپکاوی وکئ. او هغه کشران خو د قوم کشران هغې په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسې راپاسېدل. چې کله راپاسېدل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې گزارونه شروع کړل، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به ویشتو. مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت کتاب کی لیکلی دی، وی چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر بیتاب شو، نو کې ناستو، لکه د ادریدو طاقت نو کې ناستو، ادریدې نور نشو. نو وی دا کشران راللو، وی چې لکه په ناسته د ده ویشتل صحیح نه دي. لکه نو وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناسو او دسی اونیو او وی درو چې دی ویشتو ته لږ جوړ شي، بیا یې پې ګزارونه شروع کړل. نبی علیہ السلام د بیتابۍ د وجې نه ناست دی او دوی داسې اونیو سیرت کتابونو لیکلي وی درو داسې چې د ګټو ویشتو ته برابر شي، لکه چې په ولاړه ولاړه یې وولو، په ناسته مناسبه نه ده. نو داسې اونیو امام الانبیاء ادرو او بیا یې ویشتو. ویشته زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ وی مام خپل وجود به پیش کو چې نبی علیہ السلام کاڼي ګټې نه لګي، خو زما وجود ډیر زخمی شو، مام نور تاب نه لرو. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لږ دی خوا راغی، داسې کېناست. چې کېناست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دعای شروع کړله، وی یا الله زما دا کمزوری او د دوی دا سپکاوی، یا الله زما دا کمزوری او د دوی دا سپکاوی، زما دا کمزوری ته اینی الله او د دوی دا بیزتیم زما اینی. وی یا الله زه تا چاته وسپارلم، زه تا چاته وسپارلم، الله زه چاله راغلی ما او چاته دې وسپارلم.
ناست او دعا کی وی الله زما دا کمزوری او د دې د بیزتی د دې د بدسلوکی زما سره او زما دا کمزوری او یا الله زه ته چاته وسپارلم. زید ابن حارثه وی ناست دعا کی نو یو خو د سفر حالت او یو د پیغمبر و کنه د سفر حالت ته پیغمبر دی نو الله دعا قبول کړل. نو دا عتبہ او شیبہ دا سردارانو کنا نو دی د دند دسی نبی علیہ السلام اولید چې ډیر بیتابش الته د نبی علیہ السلام دعا الله قبول کړل. نو د دې پړه کې لک ترس راغی چې لک ترس راغی نو خپل غلام لای انګور ورکړل یو لوخي کې ورشوي دا پیو خورا ورش دا ولوس چې وخوري عداس داغی غلام نومو ترسی پی راغی چې نبی علیہ السلام ته وکتل د دې سردارانو پی ترس راغی نو انګوري ولګل عداس رضی الله تعالی عنہ ته وی خپل غلام ته ورشه دا ولوس چې دا وخوري. عداس غلام چې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته کېناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی په دې علاقه کې د سره یو سړیم خبرې نه کوي یو خبرې کوون کې تا سره نشته داسې حال دی. نبی علیہ السلام ورته وی ته د کم کلي هغې عداس ورته د خپل کلي نوم واغست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی په دقې کلي کې یونس ابن متا اوسېدلی دی. وی دا څوک و؟ نبی علیہ السلام ورته وی پیغمبر و زم پیغمبر ما زما ورور لکه مونږ پیغمبران خورونه یو یونس ابن متا وی دی کې هغه اوسېدلی دی دا د یونس علیه السلام کلی دی. چې دا خبره واورېدله که نه عداس رضی الله تعالی عنه دی کافر و دی ورته وی اشهد انک عبد الله ورسوله ته د الله بنده او د الله رسول زرې ولا لاسونه او خپې او تندې ښکل کړل. زما پتا ایمان دی ایمان زما پتا ایمان دی زما پتا ایمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای عداس رضی الله تعالی عنه مونږ چې کله عمرې لتلو چې طائف ته لاړلو نو دقه ځای ته لاړلو په اقه ځای باندې مسجد جوړ شوی دی وسو او د هغې مسجد نوم دی مسجد عداس رضی الله تعالی عنه. هغې مسجد ته دنده لاړم او اخکې مسجد کې مې 2 رکعته مونځ وکړو اخکې مسجد ته چې سړی هلته لاړ شي او سړي ته هغه منظر رامخې ته شي چې امام الانبیا دې کلي کې ناست چا هم خبره نه اورېدله او ګټو ته به یې ودرو او ویشته به او دقه ځای کې پې عداس رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو هلته اوس مسجد جوړ شوی دی مسجد عداس نومې دی رضی الله تعالی عنه اقه ځای باندې جوړ شوی. د دې چې واپس لاړ دی خو دې عتبه او شیبه ولیده وی تا خو ورله ګورې لاس خپې ښکل کړه خو ایمان دې پې راوړو د پلار نیکه دین در نه ګورې وانخلي ګورې. بهر صورت امام الانبیاء سره طائف کې دا حالات پیښ شنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دې خوا رالمه او لږه فاق لږه دغه را باندې راله بیداري غونته کې اخو دوی ویشتلی و وی چې لږه بیداري را باندې راله او داسې وریس کې مې وکتل داسې بره نو جبریل امین مې ولید په وریس کې ما ته وی د الله حبیبه ما سره یوه فرشته د هغې ته ملک الجبال وی د غرونو فرشته د غرونو اختیار هغې له الله ورکړی او دې کې چې مې بیا نظر ور واچو نو ملک الجبال فرشته چې واغه حاضر شو ما ته وی د الله حبیبه ستا تا ته چې دې قوم جواب درکو هغه الله واورېد ستا جواب الله دې قوم چې تا له کم جواب درکه د الله حبیبه هغه الله واورېد وزه ملک الجبال ته حکم کوه دا خلق نه دی دا داسې دی غرونو منځ کې را چقني کوم دا غرونه پې را جیپو حکم کوه
چې غرونه پې رابرخ کما. هغه ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ایبا د دې قوم په نسل کې به داسې خلق پیدا شي چې هغه به الله یو ګڼي، الله به واحد لا شریک ګڼي. نسل کې به داسې خلق پیدا شي چې هغې به الله واحد لا شریک ګڼي. دا نسل به تباه کوه. ایبه نسل کې به الله د توحید منون کې پیدا کی او دې ته سم وایه. نسل کې به الله د توحید منون کې پیدا کی، نسل دې ته سم وایه. هغه ټیم کې موی ایبه نسل به پیدا شي. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی مکی ته واپس راغی. ما د الله حبیب ته وی چې د الله حبیب مونږ به مکه کې څوک پرېږدي، مونږ خو د مکې نه ایستلي یو، نو مکه کې به څوک ځای راکړي، پرېښو به دي واپس خپل ابایي کلي ته د الله حبیبه. نبی علیہ السلام وی به د دې مصیبتونو نه پس په الله راحت راولي. خیر دی، خیر دی. یو ځای کې کېناستلو او اخنس ابن شریق ته سوال جواب وکړل. نبی علیہ السلام خپل کلی دی، خپله قبیله ده، نن ورته امام الانبیا راتللی نشي. واپس د طایف نه په څه حال راغی او اوس خپل کلی دی او نشي را دنده کېدی. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی د الله حبیبه پتا باندې د احد د ورځې نه سخته ورځ چېرته راغلې ده، د احد د ورځې نه سخته ورځ راغلې ده پتا؟ زه خو وایم چې د احد د ورځې نه به سخته ورځ پتا نه ده. نبی علیہ السلام ورته وی نبی بی عایشې د احد د ورځې نه سخته ورځ د طایف ورځ وه، چې کله زه د هغې نه رالم او ما ډډه ووهله که نه او ما ته لږه لږه بیداري راله او ما جبریل امین ولیده. دغه ټیم په ما ډېر سخت تیر شوی. دا د احد د ورځې نه په ما سخته ورځ وه. د هغې طایف نه راغی او خپل کلي ته نشي را دنده کېدی، خپلې قبیلې نه نشي راتلی او د دواړو جهانو سردار دی. د جنت دروازه به اول امام الانبیا ټکوي. نو اخنس ابن شریق ته سوال جواب وکړو، ما له پناه راکئ لکه ستا په پناه کې درشمه، د دې کعبې نه به طواف وکړم او دا حجر اسود به ښکل کړم. نو پناه راله راکئ. اخنس ابن شریق ورته وایي نه زه نشم درکولی، زه د قریشو ملګری یم، هغې سره ما عهد کړی دی، زه پناه نشم درکولی، نشي راکولی. وی نه. سهیل ابن عمر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال جواب وکړو، وی ته به راله پناه راکړې، ستا په پناه کې دا مکه وینمه، دا حرم شریف وینمه، دا طواف وکړمه، دا حجر اسود ښکل کړمه، دا الله دې کور له درشمه، ته به راله پناه راکړې؟ نو سهیل ابن دغه ورته وی عمر یو دوه قبیلې یادې کړې وي، د هغې په باره کې زه پناه نشم درکولی، د هغې دوو قبیلو ذمهداري نشم اخیستی، زم پناه نشم درکولی، درځم چې وی حجر اسود ښکل کړمه، د کعبې نه به طواف وکړمه، بیا به خپل کور ته ځمه، پناه راله راکوي؟ وی نشم درکولی. مطعم ابن عدی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال جواب وکړو، وی ته به راله پناه راکړې؟ ستا په پناه کې درشمه، تاسو د کلي نه ایستلی، خپل کلي ته راځمه، خپل کور ته راځمه او د الله کور ته راځمه، پناه به راله راکړې؟ مطعم ابن عدی ورته وی او زه پناه درکوم، راځه. خپل زامن یې راجمع کړل، وی راشئ بچو، نبی اخر الزمان له به پناه ورکوم نن ښه، او ټول راشئ د حرم شریف دروازو سره ودرېږئ، تورې راوالی. زامن یې ودرولو او په خپله په اوښ باندې سور ناست دی او راغی، وی ای قریشو ما امام الانبیا له پناه ورکړې. دا کم حالو چې نبی اخر الزمان د حرم شریف خواله راځي او نشي راتلی، یو ته وایي ما له پناه راکړه، بل ته وایي ما له پناه راکړه. نو مطعم ابن عدي چې و هغه په اوښ ناست او آواز لګی،
وی ما امام الانبیاء لپنا ورکړي ګوره خبردار دته به اسم نه وای دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رخکاره شو زامنو ته وی غیر چاپیره ته ګیره ور واچو غیر چاپیره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ګیره غسته ده او نبی علیہ السلام راغې د بیت الله نه طواف کو او حجر اسود خپل کو حجر اسود لورغه خپل کو او د بیت الله نه طواف کو او د اق زین امام الانبیاء خپل کور ته روان شو او چې کله د بدر په موقع باندې قیدیان رالل کنه او نبی علیہ السلام قیدیان راوستل نو نبی علیہ السلام وی کنن مطعم ابن عدی ژوندې وی کنه او ماته سفارش کړي وی بابا دا ټول قیدیان اسی پری خو دیو کنن هغه ماته ما سره احسان کړو ما سره احسان کړو زی په ګیره کې اغسته ما ماته ما طواف کړي د بیت الله او زی په پنا نه کنن هغه ژوندې وی او ماته سفارش کړي وی نو ما بنن دا ټول قیدیان د مطعم ابن عدی په سفارش پری خو دیو ځکه هغه ماله پناه را کړې وه او د هغه په پناه کې مخپل کلی لیدې دی داسې قربانۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین دپاره برداشت کړي دي نو د طائف د سفر نه پس مشکلات چې په سړي راشي نه الله مرتبې ورکوي نو ښه چې د طائف سفر ختم شو امام الانبیاء ورته وی وستله د معراج سفر در کوم اسمانونو ته دې راغواړم وست طائف د سفر نه پس سفر د معراج به کوي د انبیاء امامت به کوي ټول انبیاء به در پسې ودرېږي امام الانبیاء به در نه جوړوم او اسمان ته به دې راغواړم عند سدرة المنتهى او مکانات په در باندې اینم او اسمان ته به دې راغواړم د طائف د سفر نه پس رب العالمین امام الانبیاء له د معراج سفر ورک او د معراج سفر یې پې وکړه د ام هانی په کور کې مې شپه وه اچانک چت اوچودو جبریل امین راغی فرشتي ورسره دي اوچتې کړمه بوی وستلمه حتیم ته یې بو وستلمه هلته یې سملولمه زر یې راله سینه وسیرله او د زمزم اوبه یې راوړې او پریشن یې راله وکړو زړه مبارک یې راله ووینځو معراج سفر به کوي د انبیاو امامت به کوي مختلف مراحل به توی کوي چې استعداد در کې پیدا شي ملائکو راله زړه مبارک ووینځو او د زمزم اوبو باندې ول زړه ووینځو بیا یې ورله سینه وګنډله اوس په د معراج سفر کې بوراق یې ورله راوستو چې بوراق وکتل بوراق ترېده جبریل امین ورته وایي پتا باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورلی کوي هغه بوراق چې په هغه باندې خوله راله ټول وجود یې خوله شو د هیب چې ما باندې به امام الانبیاء سفر کوي نو رب العالمین ورلا د معراج د سفر د طائف د سفر نفس د معراج سفر ورک انشاءالله که آینده جمعه ژوندیو که خیر نو بیا به د معراج مفصله واقعه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر به بوراق کړی دی بیا په بره څنګه ختلی دی امامت د انبیاو کوم ځای کړی دی دا بروحه و بجسده و په حالت د بیداروالی کې و نو انشاءالله آینده جمعه به که خیر د معراج واقعه بیانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو نو په لار کې څه حالات پیښ شول لار کې څه ولیدل مخې ته مراحل سرالل خو الله ورله د معراج سفر ځکه ورکو چې واقعه د طائف برداشت کړل هغه ګټې برداشت کړل او هغه تکالیف برداشت کړل رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي رب العالمین دی مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار باندې روان کی مونږ دی رب العالمین صحیح عاشقان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی و آخر دعوانا